मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की बीमारी करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټولو ناول خو زه د ټول سټاف شکریا ادا کوم چې زموږ په دې سکول کې زموږ په دې اداره کې داسې یو پروګرام شروع کړی دی چې زموږ په دې اداره کې تقریبا 73-74 ماشومان داسې دي، غریبانان دي، یتیمانان دي، بې سهاري ماشومان دي. موږ د پرې افکاس ایجوکیشن ورکوو. نو د هغې په بنا کې د ایجوکیشن سره سره دلته یونیفارم ته هم ضرورت دي. نو په یونیفارم کې موږ دا فیصله کړې ده، زموږ د کمیټې رخ شوې وه، نو هغو د هغې دپاره دغې غریبانانو ماشومانو دپاره داسې پیکیجونه تیار کړي دي چې هغه د جرسۍ په شکل کې، د چادر په شکل کې او د شوز په شکل کې، داسې جورابو په شکل کې او د کپړو په شکل کې دا هغو دپاره دا پیکیج اناونس کړی دی. زموږ سره چې په دې کاري خیر کې کوم یارانو دوستانو هیلپ کړی دی او موږ ته دا پیکیج ممکن کړی دی د دې ماشومانو دپاره، نو د هغو شکریا ادا کوم. الله تعالی دې د هغو د کاري خیر چې دی په خپل دربار کې قبوله منظور کړي. او د دې سره سره زموږ سره تقریبا د 37 ماشومانو دا پیکیج چې دی دا تیار شوی دی او مزید زموږ سره 73-74 ماشومان دي ټوټل. نو په هغې کې 37 ته به دا پیکیج ورسي او نور ملګري چې څومره هم دي چې څومره زموږ سره هیلپ وکړو، دې ماشومانو مدد یې وکړو، نو الله تعالی ولله دې اجر ورکړي. زموږ سره چې په دې کاري خیر کې کوم یارانو دوستانو هیلپ کړی دی او موږ ته دا پیکیج ممکن کړی دی د دې ماشومانو دپاره، نو د هغو شکریا ادا کوم. الله تعالی دې د هغو د کاري خیر چې دی په خپل دربار کې قبوله منظور کړي. او د دې سره سره زموږ سره تقریبا د 37 ماشومانو دا پیکیج چې دی دا تیار شوی دی او مزید زموږ سره 73-74 ماشومان دي ټوټل. نو په هغې کې 37 ته به دا پیکیج ورسي او نور ملګري چې څومره هم دي چې څومره زموږ سره هیلپ وکړو، دې ماشومانو مدد یې وکړو، نو الله تعالی ولله دې اجر ورکړي.